د پشکال د بارانونو نه پس دا ونې بوټي او هر څه ډېر ښایسته شنه شوي دي او ډېر خوند دی پکې. او بیا خاص کر چې په چینچې کې ناست دی او د خپل کلي په سړک باندې رواني او یو خوا بل خوا ګوري، نو دا ونې بوټي او دا فصلونه ډېر زیات ښایسته ښکاري. او د دې په منځ کې دا د مار په شان تو شوی راتو شوی سړک ډېر ښکلی لګي. اگر چې په حقیقت کې هو د سړک ډېر ښه نه دی، خو لکه چې دی شینکۍ ته ګوري او چاپېره د ښایست ته ګوري نو ډېر ښایسته لګي. او دا موړونه اگر چې خطرناک دي خو په دې حالاتو کې هغه هم په انسان ښه لګي. دا مشهور د پوخ پولو چې په هغې باندې دا چینچي واوښته، او دا زموږ د کلي په روډ باندې د ټولو نه خطرناک ځای دی چې پخوا وخت کې به دلته اکثر شوکمار ناست و او د خلکو نه به یې پیسې اخیستې. نو دا زموږ د کلي د سړک د ټولو نه خطرناک ځای و. او اوس چې دی نو موږ د کنډرو چوک ته ورنږدې شو او دا ښکلا او ښایست دی د دې روډ او د دې چاپېره ماحول. او په دې باندې چې ځې په چینچۍ کې او دا ښایسته هوا د باندې لګي دا ډېر خوند کوي. دا هم ډېر تیاره موړ دی، پکې تیاره وي، مخکې څه نه ښکاري. او دلته اکسیډنټونه هم شوي دي. دغه رنګې مونږ کنډرو چوک ته راورسېدو. بس دا زمونږ د کلي هغه هاف وی ده که نه، بس نیم سفر مونږ مکمل شو او د دې نه پس نیم سفر پاتې دی. نو دا اوس مونږ د مراد بابا جنګې به چې ورته وي نو د هغې نه غوښتلو. اوس د شاخیل قلعه طرف ته روان یو. نو دا زمونږ د کلي سړک د موړونو نه ډک دی او په دې کې دا موړ هم دی چې دا هم ښه تیاره موړ دی، دلته هم خطره وي. او دا یو قسم نه ډبل موړ دی. زمونږ کلي کې دا موړونه چې دي نو دا زیات تر ډبل دي، ډبل. دا رنګې مونږ دا موړ هم کراس کړ او اوس مونږ ته شاخیل کلا مخامخ ښکاري. بس دې ځای پورې زمونږ کلي چې دی دا زمونږ د کلي روډ چې دی نو دا ډېر ښایسته دی. د دې نه پس بیا آبادي ده، د آبادۍ منځ کې تللی دی. بیا پکې داسې څه ډېر ښکلي ځای نشته، بس یو خوا بل خوا د آبادي ده. داسې لږ لږ پکې کله راشي خو دا دومره خاص نه ده. نو خاص کر د کنډرو چوکه پورې او د زمونږ د کلي د مدرسې نه چې راونیسي دا ایریا ډېره ښکلې ده. او دغه مونږ اوس بازار ته راورسېدو، دا بازار دی او په دې باندې زمونږ دا سفر ختم شو.